د عمرې طریقه واورئ. کله چې یو سړی د عمرې نیت وکړي، د کور نه وځي، نو کور کې خپل چې کوم چا سره څه حقوق العبادي، دکاندارانو قرضه مرضی په کار ده دا هر څه پوره کړي چې عبادت کې نقصان نه راځي او د سفر بیا پتم نه لګي. نو کمی قرضې چې ادا کولی شي ادا یې کړي او کمی چې نشي ادا کولی نو د هغې له څوک ذمهوار ونیسي چې دا قرضې به که زه نیم پلانکۍ به درکړي. بیا د کور نه چې ځي، چې کومو کسانو سره هلیک سلیکي کېناستل پاسېدلي معاملاتي هغوی نه معافي وغواړي. بیا 2 رکعته نفل وکړي، د کور نه روانېږي، نو لاړ شي او نیت خالصي د الله رضا، نیت خالص د الله رضا یي. دا تصویرونه، فوټوګان، ویډیوګانې د دې سره فرق راځي په عبادت کې. او بیا دا بعضې خلک پکې نمبرې جوړوي، هلته به یو نوم به لیکي او کعبې سره به له تصویر وباسي او دا د پلانکي سکول ته مې دعا وکړه، نو دعا دې وکړه نو تصویر ولسې چې له وباسئ، نو دا به یې لیکلي کعبې سره به تصویر وباسي. دا ټول دا 2 نمبري ده، دا نمبرې جوړول دي. عبادت هم نن سبا هغې نه یو شو جوړه شوې ده، یو شو جوړه شوې ده. څوک د سوال په نیت ځي او څوک د چندو په نیت ځي. خالص د الله د عبادت، د الله د کور زیارت او د عبادت په نیت خالص کول غواړي. بیا چې ورسیږي سړی ایرپورټ ته، نو هلته اعلان کیږي چې د پلانکي جاز کې، دې نمبر جاز کې چې څوک عمرې له ځي هغه دې خپل احرام وتړي. دلته د پېښور یا اسلام آباد نه احرام نه مخکې غسل کول سنت دي، فرض نه دي، سنت دي. خو په ایرپورټ کې اکثر زموږ پاکستاني ایرپورټونو کې د غسل صحیح نظام نشته. غسل خانې دي خو پلشونه دي پکې، او د پلش غسل خانه چې مشترکه استعمال شي نو هغې کې بیا غسل سره سړی پاکیږي نه، ښه پکې پلیتېږي. نو دې وجې نه کور نه غسل کول پکاري، یا هلته هوټل کې د چا سړي شپی یا چا کره شپی هلته غسل وکړي. بیا په ایرپورټ کې هلته احرامونه 2 څادرې ورسره، یو څادر نه لنګ وتړي، یو څادر هغه په سر کې، او دغه دې ځای کې لاس ښکاره کول پکې نشته چې دلته د مټ ښکاره کې پکې. نو دلته چې دا 2 څادرې وتړي، ټوپۍ لرکي، جورابې لرکي، بوټان لرکي او چپل په خپو کې. 2 رکعته نفل دلته چې کې ایرپورټ کې دا رکعتین د احرام دی ته وایي. نو دې کې سر ښکاره کول د ضرورت نشته، دغه څادر کې سر پټ کړي دی، ځکه دی لا محرم نه دی، احرام کې نه دی. 2 رکعته نفل بیا جاز کې کینی چې جاز اوچت شي. دا ځکه وایي چې ته دلته نیت وکړې، اکثر جاز لیټ کیږي، واپس سړی هوټل ته راوړي، بیا به احرام لرکولی هم نشي او ګرځېدی به پکې هم نشي، نو نیت لا نه کوي. نو چې کله جاز هوا کې اوچت شي نو نیت وکړي چې الله پاکه زما د عمرې اراده ده ته اسانه کړي او ته قبوله کړي. اللهم انی اريد العمرة فیسرها لی وتقبلها مني. یا د دې نه آسان نیت لبیک بعمرتن، لبیک بعمرتن نیت چې وکړو د احرام پابندۍ پې لازمې شوې. سر به اوس نه پټئ، نوکونه به نه کټ کوئ، خوشبو به نه لګئ، خوشبویي به نه لګئ، او د ولا رفسه فحش خبرې به نه کوئ. تلبیه یو ځل په جهر سره ویل واجب دي. لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک.
ان الحمد والنعمت لك والملک لا شریک لک. دا الفاظ د تلبیه دي مسنون. دا تلبیه د نارینو د پاره یو ځل په جهر سره واجب ده، زنانه به پټ ووایي. سوچ تلبیه نه ویلي د نیت نه دی شوی، دی محرم نه دی. که دی عمره کوي نو عمره نه صحیح کېږي، نو دا تلبیه به ووایي. بیا یو ځل خو واجب ده، باقي په مخه دی وایي، په مخه تلبیه وایي. که په زوره وایي اکثر په رجاز کې زیات طور چې کوم دی نو عمرې والا یا حاجیاني نو بیا په زوره وایي. او که نه خلک که ملګري په عذابېږي نو ځان سره د خپل هغه ګنګناهټ او بنبناهټ سره دی وایي چې بل څوک پې په عذابېږي هم نه، او ځان له دې تلبیه وایي په مخه. جده کې چې کوز شي نو هلته د ده سامان هم تلی، سامان دومره وړو ته ضرورت نه یو بیګ یې ورسره. بیا چې ښکته چې کوز شي هلته ورته دا څاڅکي کوي، دلته دې وړو ته نه کوي، دا د پول یو تریخ غوندې څاڅکی سړي ته خوله کې کوي، یوه ګولۍ ورکوي. بیا د هغې د خپل د امیګریشن چې کوم اصول دي، کوم د هغی چیک اپي، دا پاسپورټ چیک کوي، سړي د سترګې هم چیک کوي، تصویر ولا اخلي. دا د هغوی خپل فرایض دي، خپل ملکي قانون دی. ته دا نه شي ویلی چې مړه موږ خو عمرې له راغلي وو، ته اوس موږ څه هیله چیک کوې. خامخا به کوې ده، بیګ به درله هم چیک کي، په پټه باندې وباسي، دننه سکین کوي. نو چې بار لاړې نو بیا ګاډی راغلی، هغه ګاډي کې کیني او سړی سیده ورسوي خپل هوټل ته. هوټل ته چې ورسېدې کمره به درته وښیي، هغه کمره کې خپل بیګ کېږده، هغه هوټل کې غسلخانه کې بیا غسل وکړه. هلته هغې کې ګرمې اوبه یخې اوبه پکې، خو صابون به نه لګې. د احرام په حالت کې صابون به نه لګې، ځکه صابون کې خوشبوي. نو بس صرف هغه غسل وکړه د هوټل په غسلخانه کې، څادر یې لر کړه، بیا که څادر یې وتړه، که نورې تړې ستا خوښه ده، که دغه شته صحیح دي چې څه دغه شوي نه. نو بیا د هوټل کې دا خبره لازمي چې د هوټل د کاونټر نه د هوټل کارډ راواخلې، ځکه سړی ډېر په جذبه کې دې مخکې لاړ شي، واپس ورته بیا هوټل نه معلوم چې څه ځای نه راغلی. نو د هوټل کارډ راواخلي. نو چې راشي نو پخوا به خلکو یې په بابالسلام به داخل شي، کتابونو کې لیکلي بابالسلام نوي سړي ته نه معلومیږي. بابالسلام هغوی پې بوډ هم نه یې لګولی، دا اصل کې هغلته د صفا مروه په منځ کې چې کوم دروازه ده هغې ته بابالسلام وایي. د دې دا خلک چې وایي چې د ابوجهل حمامونه دي هغه طرف ته وتې، خو زیات خلک په باب فهد یا باب عبدالعزیز باندې ځي، څوک په باب عمره راځي. نو هر باب چې لاړې دا مسله نشته. نو دننه چې کله دننه شوې مخکې چې لاړ شي نو څه ټیم وروستو سړي ته کعبه ښکاره شي، کعبه جوړه ده. نو لاس اوچت کې الله اکبر ووې او دعاګانې کې، او بیا ښکته مطاف ته کوز شي. مطاف ته چې کوز شوې شین راډ د هغې سره به مخامخ دغه ته حجر اسود ته مخامخ شین راډ لګېدلی شاته. دا شین راډ ځکه و چې حجر اسود ته مخامخ ګڼئ، سړي ته پته نه لګي، نو شاته شین راډونه لګېدلي دي، هر یو چت کې لګېدلی. نو دغه ځای کې به اوس به مټ ښکاره کړي. زمونږ د بلا زامنو خو ورته د پاکستان نه مټ ښکاره کړی، خو اصل مټ ښکاره کول چې دغه ځای کې دي. نو دا ښی مټ به ښکاره کړي، د څادر به د دې نه لاندې راتاو کړي داسې، او اول بلکل داسې به ودرېږي چې حجر اسود ستا د دې ښی لاس سره راشي، او دغه ځای کې به نیت وکړي د 7 چکرو طواف. د 7 چکرو نیت خو اصل کې د زړی، کو په خوله باندې دې ووینم څه ګناه پکې نشته چې لازم یې نه ګڼې، چې الله پاکه زما د 7 چکرو طواف اراده ده ته آسان کې ماته قبول کړي. او دی کې به د اوله پیره کې لاسونه به غوږونو له داسې ویسې لکه مانځه کې. بیا دینه ستا ښی مټ د حجر اسود سره دی، یو قدم به دغه شان واخلي، نو بلکل به حجر اسود ته مخامخ شي، او دا لاس به داسې ونیسي، بیا به یې ښکل کې دې ته تقبیل وایي.
د حجر اسود ښکلول، نو حجر اسود خو داسې په اسانه نه ښکلېږي، خو دا لاس د اشاره دا به ښکل کې دا تقبیل د حجر اسود په اولني چکر کې او په اخرني چکر کې سنت دی، منځ کې مستحب دی. بیا به داسې ټرن شي ښی مټ ته راوبه ګرځي او طواف به شروع کې، بیا کعبې ته به نه ګورې، بس د خپلې لارې ته به ګورې. طواف کې ځان لا څومره دعاګانې درته یادي، په عربۍ کې کې که په پښتو کې کې او که تلاوت پکې کې که نور څه اذکار پکې کې استغفار پکې وی و چکره طوافي. په دې کې اولني دریجې دي، نو دې کې رمل دی، پهلواني ده چې د مټې داسې کې واړه واړه قدمونه اخلي او د پنجو باندې ځي 3 چکره کې. نو داسې طواف به کې واپس چې راشي نو رکن یمانی اول راځي، رکن یمانی اول راځي هغې باندې ګڼئ. نو رکن یمانی ته که ځای و لاس پکې ده او که نو د لاس خودو یا دواړه لاس یا ښی لاس موقع نه وه ایسارېدل پکې نه دي پکار، نو بیا ورته اشاره ب نشته، بیا به راځي هغه ځای نه به اللهم ربنا اتنا شروع کړي د حجر اسوده پورې. حجر اسود ته چې راورسېدې بس داسې اشاره وکړه او لاس کول که دا یو چکر پوره شو. تا سره چې هغه تسبیح دي 2 دانې 1 دانه ترې راکاږه. بیا دغه شان دوباره به راځي چې 2 چکره پوره شو. په 3 پیره چې حجر اسود له راورسېدې 3 چکره پوره شو. نو اوس به ستا رمل پوره شو. بیا 4م چکر عام چې څنګه سړی رواني قدم سره منډې به نه وهي قدم سره، نو دغه شان 7 چکره به پوره شي. طواف شروع شو د حجر اسود نه او ختم شو په حجر اسود، نو 7 چکره شو، 8 پیرې حجر اسود ښکلول شو، 8 پیرې استلام شو، ځکه شروع دې هم کړی اخر دې ختم کو. بیا دا طواف چې وشو نو اوس بیا 3 کاره دي، هغه 3 کاره لازمي نه دي، مستحب کارونه دي. یو حتیم ته مخامخ ودرېږي دعا کې، حتیم ته مخامخ ودرېږي دعا کې. او دویم چې کوم دی هغه د زمزم اوبه څښل دي، د زمزم اوبه 2 دا شو. 3م کار واجب دی، هغه مقام ابراهیم کې 2 رکعته لمونځ دی. مقام ابراهیم ته مخامخ داسې ودرېږي چې مقام ابراهیم ستا او د کعبې په منځ کې راشي، 2 رکعته لمونځ وکړي. نو دا دعا چې ده حتیم نه ملتزم سره، دا ملتزم ته مخامخ هر ځای چې ځای میلاو شو ودرېږي دعاګانې وکړي. بیا دغه دی د زمزم اوبه څښل دي که مخکې څکېږي وروستو، او د رکعتین د طواف واجب دي، دا 2 رکعته طواف واجب دي. دا چې دې وکړل نو بیا صفا مروه ته لاړ شه. اول به صفا ته لاړ شي، صفا کې به لږ ونې بر راوخېږي کعبې ته مخامخ. نبدأ بما بدأ الله تعالى ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما. دا آیات که درځي دغه شان جدا ویل سنت دي، که نه درځي جو معاف دي. درته دعا به وکړي، بیا به دا مټ به واپس پټ کې، بس مټ خبره ختمه شوه، څادر به برابر کې. بیا د صفا نه مروه ته دا یو چکر دی، منځ کې شنه راډونه دي، ستاسو کتابونو کې ورته میلین اخزارین وایي، دې کې به منډه وهې. نو مروه ته به لاړ شي، دا یو چکر شو، هلته به دعا وکړي. بیا چې صفا ته راشي دا 2م شو. 7 چکره چې پوره کې د صفا نه دې شروع کړي په مروه باندې به ختم شي، 7م چکر به هلته پوره شي. هلته چې 7 چکره پوره شو نو ستا عمره پوره شوه. نو ته بار به وځې هغه ځای نه او سر به وخورې. بار نیان ناست چې 5-6 ریاله اخلي د 10 پورې، چې خبره ورسره کوي 15 اخلي، که خبره دې نه کړي بیا 10 اخلي. یا هغلته نیان دي هغوی باندې به سر وخورې. سر چې دې وخورې
ځان له واپس لاړ شه خپلې کمرې ته غسل به وکړې احرام به لر کې جامې به واغوندې دغه ځای کتابونو کې 2 رکعته نفل په مروه کې لیکلي مروه کې د نفلو ځای نشته مروه هغه تیره ګټې دي په لاندې په چت کې او د پاس هم ګڼئ دا نفل چې لیکلي دا نفل د شکریې دي چې د ته شکریا چې الله پاکه چرته زه او چرته ستا کور نو دا دغلته لازمي نه دي بل ټیم کې وکړه حرم کې وکړه کمره کې وکړه جامې دې واغوستې نو ستا عمره پوره شوه خو جامې به د سر خریلو نه وروستو اغوندې که مخکې اغوندې بیا سړي باید دم راځي نو ستا عمره پوره شوه باقي ستا څو ورځې دي بیا نفلي طوافونه کوه 10 کې 15 کې 12 کې څو چې کولی شي نفلي طوافونه کوه مدینې ته چې لاړې که واپس راتللو نو بیا د هغه ځای نه عمره کېږي طایف ته لاړې واپس چې راځې خامخا به عمره کوې ځکه چې دا د میقات نه بار ده منځ کې مسجد عایشې نه خلک عمرې کوي نو کېږي خو د هغې نه نفلي طوافونه بهتر دي مدینې منورې ته چې لاړ شي نو مدینه منوره کې مسجد نبوي کې منځونه دي او د نبی علیه صلات وسلام روضې ته راتلل دي سلام کول دي او بیا روزانه چې څو ورځې نو قبا ته سړی ځي او هم د عمرې ثواب دی پیادل تلی شي نیمې ګنټې لار ده ګاډي کې ځي 2 ریال اخلي ګوبا ویغه پلنکو چې ځي او نور زیارتونو باندې داسې لازمي نه خو هسې سړي شوقي زیارت هغه وګرځي په هغې باندې احد ته لاړ شي قبلتین ته لاړ شي دا د عمرې حصه نه ده دا د عمرې طریقه شوه